ما په خیال دا طریقه کار صحیح نه دی. پکار دا دی چې کو مذاکرات کوي نه بیا د سیول نافرمانی هغه د خپل ختم کی او مذاکرات ته وکړي او په هغه کې کامیابی وشو خو خاکونی نه بیا مخکې سره قدم اخیسته. نور مشرانو او لیډرانو مو ته دا خبره کړې ده چې وایي دا د سیول نافرمانی دغه ختم کړي. نو په دې لحاظ سره تاسې خو زما خیال نه ده چې مذاکرات په کامیاب شي یا کومې طریقې سره چې وي. ما په خیال دا یو تعصب شروع شوی دی ډېر زیات او د پښتنو خلاف او داسې هوا جوړه کړې ده چې کوم ځای کې پښتانه د هغوی سره دا هغوی چې دا هغه د دهشتګردي او دا دوی حمله کړې دلته. نو په دې لحاظ سره ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. پښتنو ته کو هغه مزدوري کوي او کو هغه کاروبار کوي ټولو ته یو شان تکلیف دی. او په دې کې خاص کر وفاقي حکومت چې دا فیصله کړې ده چې دغه به شناختي کارت به ګورو او د دوی د افغانانو هغه کې هر یو کس ته تکلیف دی. شناختي کارتونه د هغوی ګوري او په دې کې ما خپل یو سلسله دلته خو صرف دهشتګردي نه ده، غربت هم دی، تکلیفات دي او بلوچستان کې هم دا حال دی. نو دا خو وفاقي حکومت خو بالکل په دې باندې خاموشه دی. هغوی خو مل ته لګیا دي او د دې صوبې څوک غم نه کوي. د دې ځای چې دا کوم واکدار دي هغوی هغه شانتې د دې توجه نه ده ورکړې، بلکې هغوی خو همدغه لانګ مارچ او درنه دې خبرې کوي. او دا کوم حالات چې جوړ دي دې صوبه کې خاص کر جنوبي اسلام ډېره خرابه ده، نور علاقې ټولې او په دې باندې دا چې کوم اے بي سي شو په دې وجه مونږ ټول راجم شو چې دې طرف سره د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته توجه دغه دې ته ध्यान وشي. اوس پورې هیڅ هغه شانتي نشته. روزانه زموږ پولیسو او د فوجي سپایان چې دي شهیدان کېږي او د هغې څه مداوع نشته. نو دا یو ډېر تکلیف دی حالات دي او دې کې دا حالات ټیکنیشین دلته نه څوک سرمایه کاري کوي او نه څه په دلته دا صوبه مخکې